نن منګه د قرآن نه ډېر لرې ساتلی شوي یو، ډېر لرې. او دومره لرې یې ترېنه ساتلي یو چې ګوره د قرآن ترجمې له ګوره ورنه شي، قرآن ترجمه زده نه کړي، دا خو ډېر علمونه غواړي او دا خو ډېر غټ کتاب دی او دې له به ډېر علمونه کوي، نو بیا به هېڅ ضرورت نشته. الله قرآن کې څه ویل؟ سورة قمر کې دا جمله څو ځلې الله رب العالمین فرمایلی ده چې ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. بېشکه ما قرآن هغه د یادولو دپاره او د زده کولو دپاره آسان کړی دی، څوک شته دی چې دا زده کړي؟ قرآن آسان دی، آسان دی. او د قرآن هغه مقصد نه موږ لرې ساتلی یو خلکو. د قرآن نه موږ له دا یو مقصد را کړی چې به د دې تلاوت کوئ او په هر حرف باندې لس نیکۍ دي، بس قرآن دې له راغلی او قرآن غنې دې له راغلی دی چې کله هم چا سره لانجه کونجه راشي نو ریوړه یو قرآن ورته قسم ورته پې وکړئ، دې له راغلی. یا قرآن د دې دپاره دی چې دا په خپل کور کې اوچات سی باندې کېده چې هلته تا باندې دغه راځي، دا برکتونه راځي، او کپړو کې راونغاړه چې دوړه پې پرې نه وځي او نه دې ورسره لاس ولګي. ګوره دې له قرآن نه دی راغلی، دا د قرآن د راتلو مقصد نه دی. قرآن یو ژوند راوړی، قرآن یو نظام راوړی، دا د نظام کتاب دی، دا د قانون کتاب دی د مسلمانانو. هر چا په خپل قانون باندې عمل کړی دی، صرف مسلمان دی چې د خپل قانون صرف تلاوت جوړ کړی دی، عمل یې پې پرېښی دی. دې د وجې نه ورځ په ورځ باندې پریشانه دی. الله قرآن کې دا فرمایلی، قرآن کې فرمایلی ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعما. چا چې د قرآن نه مخ واړو، د قرآن نه مخ اړول څه دي؟ د قرآن نه مخ اړول او اعراض دا دی چې دته د انګریز په جوړ شوي قانون کې خیر ښکاري او د الله په نازل کړی شوي قانون کې دته تاوان ښکاري، دې ته اعراض وایي. دا د قرآن نه اعراض دی، دا د قرآن نه اعراض دی چې که د قرآن په دې نظام کې زما د دنیا فایده یي او فبها بالکل ما ته منظور دی، او که دې کې مې تاواني نو بیا یې منلو ته نه یم تیار. بیا دغه شریعت ته نه یم تیار. نن د مسلمان ذهن داسې شو جوړ شوی دی، حالانکه قرآن خلکو له انصاف ورکړی دی، خلکو له انصاف ورکوي. قرآن خلکو له یو ښایسته معاشره ورکوي، قرآن خلکو له د امن ژوند ورکوي، قرآن چې دی دا خلکو له د عزت ژوند ورکوي، قرآن انسانانو له د حیا ژوند ورکوي، د بې حیایۍ ژوند دا یې ختموي، د فحاشۍ او د عریانۍ ژوند د دې نه منې کوي. قرآن خلکو له د حلال د خوړلو سوچ ورکوي، د حرامو نه راګرځوي، د حرامو نه رامنې کوي. قرآن دا خلکو باندې د زیاتي او د ظلم حکم چرم نه ورکوي، بلکې خلکو سره د همدردۍ او د محبت ژوند ورکوي. تر دې چې قرآن د دې خبرې حکم هم کړی دی. او دغه آیات د قتال باره کې دی، الله فرمایلی دي چې د کافرو سره قتال وکړئ، جنگ ورسره وکړئ، او یو جمله ورپکې څه ده؟ هغه دا ده چې ولا تعتدوا، ولا تعتدوا، اعتداء او ظلم او د حد نه به اوړئ نه.
او نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې با کلم جهاد تفاره خلق لېږل نو د دې خبرې حکم بیا ورته کو چې خبردار وره د کافرو بوډاګان قتل نه کوي زاړه قتل نه کوي زنانه قتل نه کوي د زنانو بې عزتي ور نه کوي ماشومان قتل نه کوي د هغوی فصل او د هغوی ونو ته ګوره نقصان ونه رسوئ اسلام د دې خبرې حکم کوي دا حکم د کافرو باره کې دی